رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء لكل صلاة باب د په بیان دا اودس کې هر مانځله اودس ضروری ده که نه ده ضروری هر مانځل اودس مستحب دی او یو مندوب عمل دی او بهتر کار دی ضروری نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با په ابتدایي وخت کې هر مانځل اودس کاو بیا کې دې کې د عالمانو اختلاف دی د محدثینو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مانځه ته اودس واجب او کنو بعضی وی واجب و بعضی وی واجب نو اسی پخپل کاو عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ با هر مانځه ته اودس کاو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ما خو زکه پرې خودو چې په تاسو سخت دی ما ته سخت نه دی زما طاقت شته زه هر مانځله کوم صحیح ده دا اتفاقی خبره د اختلاف پکې نشته بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه طاهرا او غير طاهر قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله سلام با اودس کاو هر مانځه ته طاهرن او غیر طاهرن کا اودس به وو که به نه وو قال داراوی وی حمید قلت لأنس ما نستوي فكيف كنتم تصنعون تاسو بسنګ چل کاو انتم تاسو قال كنا نتوضا وضوءا واحدا من به یو اودس کاو ډیر منځونه بم په کول قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن غريب والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن انس لکه دا روان حدیث خي وقد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل صلاه استحبابا لا على الوجوب او بعض اهل علم او دس هر مانځل را استحباب غني وجوب نه غني الله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر مانځه ته اودس کاو وای ما ورته ویل چې تاسو بس کول قال كنا نصلي الصلوات كلها من به ټول منځونه کول به وضوء واحد ما لم نحدث چې بیا د شوی بنو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح دا ګورې حدیث قوي دی وقد روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ على طهر كتب الله له بعشر حسنات چا چې او 10 کو په 10 باندې او 10 و او 10 کو الله تعالی به د تلس نه کوي ولیک روا هذا الحديث الافريقي تدي حديث روایت افریقی کړه نبی غوته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك حسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي دا دواړه واسطي او مروزي دواړه ثقه يعني الافريقي وهو اسناد ضعيف دا اسناد ضعيف ده ځکه افریقی ضعیف قال علي ابن عبد الله المديني دا د امام بخاري استاد دی وی قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام ابن عروه هذا الحديث هشام ابن عروه دا حدیث ذکر شو فقال هذا اسناد مشرقي دا مشرقي اسناد
یلکه د بصری او د کوپی راویان بچ پکې او هغه ته به کم سند ویلې مشرقي او مدینی والا ته به مغربي ویلې مدینه او د مکه او د حجاز والا ته دا اسناد مشرق د دې دا مطلب نه دی چې دا سند ضعیف دی معنا مشرقي راویان د بصری او د کوپی دی او ټول ثقه دي زو په د دې وجه نه دی چې دې کې څوک دي د بصری او د کوپی راویان دي اسناد مشرقي ضعیف نه وي ځکه بنا د ذوب او د قوت د حدیث دا پس دا پسند ده او پر راویانو دا صحیح ده کراویان ضعیف او که مشرقي او که مغربي او ضعیف ده او کراویان قوي او که مشرقي او که مغربي او قوي ده دلته دا دې کې ذوب د مشرقي توب د وجه نه ده ذوب د افریقي د وجه نه ده چې راوي پکې افریقي ده هلکه تاسو خبره پوه شئ علامه یوسف بنوری رحمه الله معرفت السنن کې دې باندې کلام کړی او دا ویلي دي چې دې کې مروزی او واسطي راویان شته دا رجال د اهل مشرق دي د دې په اصطلاح په دې کې د بصری او د کوپی هیڅوک نشته دا ویل چې مشرقي سند دی ته وایي چې د بصری او د کوپی په کې څوک دا علل اطلاق نه دی او افریقي دا خو د اهل مشرق ور نه دی او ابو غتیب چې پکې راغلی دغه مجهول دی رضی سره پته نه لګي نو چې چا ویلي دي چې رجال د کوپی او بصری صحیح نه دي چې رجال د کوپی او د بصری دي نو دا صحیح نه ده چا چې ویلي چې مشرقي دی ته وایي چې راویان پکې د بصری او د کوپی دا علل اطلاق صحیح خبره نه ده ځکه دې کې خو د بصری او د کوپی څوک نشته نو خلاصه د خبرې دا شوه چې د دې ضعیف روایاتو نه دا معلومیږي چې اودس په اودس باندې مستحب دی خو د استحباب دپاره درې شرطونه دي یو شرط دا دی چې دواړو اودسونو په منځ کې به فاصله وي او دویم دا دی چې عبادت پکې شوی څه به یو عبادت به پکې شوی او دریم دا دی چې قلت د اوبو به نه وي په منځ کې به تا چې اودس وکړې یو عبادت به دې پې کړی بیا به بل اودس کې دا نه چې اودس وکړو بیا ورمنډه که اودس وکړو بیا ورمنډه که اودس وکړه دا نه ده دا استحباب نه دی تاسې پې پوه شئ دا تبرید دی یخوالی ځان یخی واه باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرقد عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان نبی علیہ السلام با اودس کو هر مانځه ته هر کله چې عمل پته شو مکه پته شو صلی الصلوات كلها بوضوء واحد ټول منځونه به یو اودس وکړو ومساله خو په یو مسه په موضوع وکړو فقال عمر انك فعلت شيئا لم تكن فعلته تا خود ذکر وکړه چې دا به مخکې نه کاو قال نبی اسلام ته عمدن فعلت قصدن مې وکړه دا عمدن دا حال دی د فعلته فعلته متعمدن و مې که په داسې حال کې چې زه قصد کوونکی وم تاسې به پوه شئ څه د وجې نه مې وکړو د دغه د وجې نه مې وکړو و مې که د قصد د وجې نه مې دا وکړه لکه پې پوه شئ قصد په څه کې و چې خلک پوه شي چې دا ضروري نه دی او یا تمیز دی عمدن فعلتو و مې که د وجې د قصد نه د جهت د سره قصد نه مې وکړو فعلتو کې دا هو ضمیر دوو څیزونو ته راجع دی یوې ډېر منځونه به یو اودس وکړو او یوې مسه په خفې نه وکړو فعلتو دا دواړه کارونه مې وکړه دا مجموعه هو ضمیر من عمدن مې دا وکړو چې خلک یې ضروري ونه کړي نو بیا اعتراض دی چې د فعلتو ضمیر دواړو ته راجع شي مجموعې ته نو معنا دا ده چې دا ډېر منځونه په یو اودس دا خو عجیبه ښکاره شو عمر ته نو ځکه یې تپوس وکړو مسال الخفین هم ورته عجیبه ښکاره شو نبي علیه السلام مسال الخفین نه کوله څه مسال الخفین خو مخکې هم رایجه وه هلکه بیا ورته وایي چې عمدن فعلتو نو بیا تپوس ته څه مسال الخفین تپوس ته څه ضرورت جواب دا دی چې دا راجح قول دا دی چې فعلتو ضمیر جمع ته راجع دی یعنی جمع د صلواتو مې وکړه په چا سره په یو اودس سره دا مې عمدن وکړه عمر رضی تپوس هم دې باره کې کړه مسل الخفین باره کې تپوس نو الله قال ابو
عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن خالد عن سفيان الثوري وزاد فيه توزأ مرة وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن بلال عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوزأ لكل صلاة ورواه وكيل عن سفيان المحارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان المحارب بن بلال عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا أصح من حديث وكيل والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بأجور واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوزأ لكل صلاة استحبابا وإرادة بعض د دې چاغه دس کې یار مانځه ته استحبابا و اراده الفضل و اراده د زیات ثواب ده و يروى عن الافريقي عن ابي غتيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توزع على طهر كتب الله له بعشر حسنات سوک چې او د سوکی په او دس باندې الله د تلس نه کوي کی وهذا اسناد ضعیف دا سند ضعیف د چلس نه کوي لیکل کی الکه په پوي چي او په الباب عن جابر ابن عبد الله روایت تمشتا چن نبی صلی الله علیه وسلم صلی الظهر والعصر بوضوء چې ماسپخین او د مازیګر مونږ په یو او دس باندې وکړو نو ګر منځونه په یو او دس جایز دي او دس چې په هر منځله کې نه دا مستحب ده الکه په پوي چي وضو علی الوضو مستحب ده چې کله وبکمې نه او په من کې فاصله او په مخ کې او دس دی یو عبادت کړي بس درود شریف الله